بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الرابع عشر في زوجة المفقود. صور لسم فصل د مفقود د خزي متعلق هم دغشان والمجنون والمرتد والغايب د ديو مسائل بکشتا د ديو د خزو والاسم مفقود چاته ویلې کیږي. مفقود خپل لغوي معنی د ورک کړی شوی. اصطلاحي تعریف یې ولکړی هغه کس ته ویلې کیږي چې غایب وي او د ژوند او د مرګ پته نه لګي، سره د کافي تلاش نه دغه د مرګ او د ژوند پته نه لګي چې مړ او که ژوند دی. عام طور فقها مفقود دو قسمه بیانوي، یو دا دی چې غایب مفقود دی او دویم دا غیر معلوم نه دی چې مړ او که ژوند دی یو دغه مفقود دی، او دویم چې حیات معلوم یو مفقود وي او کور ته نه راځي. برحال دې مفقود متعلق د احناف مسله دا ده چې دا به خپل نفس په حق کې به دا ژوندی حسابیږي، لہذا خزه به خزه مخکې چا سره نکاح نشي کولی، مال به نه تقسیمیږي، کمی اجاری کړي چونکې مرګ سره اجاره ختمیږي نه به ختمیږي ځکه د مرګ یقین دی، او د بل په حق کې مړ به حسابیږي، د چا نه به هم میراث نه وړي که څوک مړ شي. المفقود غائب لم تدر حياته ولا موته كما في البحر وهو حي في حق نفسه لا تتزوج امراته. خزب نکاح نه کوي. اصل کې دا استصحاب الحال مسله د مولوی صاحب ابقاء ما كان على ما كان چې کوم مخکې مونږ مادو کې ویلي دي د ژوند یقیني او بلکې داسې ویلی شو الیقین لا يزول بالشك، والشك دی چې مړ دی که نه دی. استصحاب الحال حکم احناف دا بیانوي، استصحاب الحال بیا واورئ مخکې چې و دا یقیني ژوند دی او ماضي کې حال کې موږ همداسې فرض کوو چې لا ژوندی دی. استصحاب الحال د احنافو په نسبت باندې دفع کولی شي د بل حق نه چې په ده راځي، او اثبات حق دا نشي کولی. نو اوس څوک د ده میراث تقسیموي، د ده ښځه په نکاح کوي، دا دفع کولی شي، دا به وی نه کوي. که بل څوک مړ شي د ورثو پکې حقي نه دا تی میراث سره کاږي، اثبات حق دا نشي کولی. خیر هم دی که نه؟ د موت د ژوند چې دی ژوند دا په استصحاب الحال باندې ثابت دی. نو وایي تهدی کې دي ښه لا تتزوج امراته ولا يقسم ماله، مال به هم نه تقسیمیږي، ولا تفسخ اجارته، وميت في حق غيره لا يرث ممن مات حال غیبته. او میت به وي په حق د غیر کې، نو دا به میراث نه وړي دا هغه چا نه چې مړ شي د غیبوبت په حالت کې. ښه جي د مرګ فیصله به د ده کله کېږي؟ زموږ د حنافو مفتابهي رایې دا ده چې قاضي ته به سپارو، تر اوسه دا مفتابهي رایې وه. قاضي چې کله هم فیصله وکړه چې بس مړ دی هغې نه مړ حساب شي. تاسو رسئ اجتهاد د قاضي چې کوم دی ته هم ورسېدلو، لکه مثلا مختلف فیه ده چې د باندې به د مرګ حکم کله لګي، او داسې مسله کې چې د قاضي اجتهاد کم دی ته ورسېږي سماغه صحیح ده، یا د کوم امام رای سره موافق شي. اگر که اصل متونو زمونږ مسله دا د اصل ظاهر المذهب چې اقرانی تر څو ژوندي که نه هغې پورې به د مرګ فیصله نه کوو، او دا 90 کال دی تقریبا د ټول عمر، یعنی د ژوند 90 کال. عن ابي حنيفه رحمه الله ان مده الفقد مفوض الى راي القاضي فيحكم بما ادى اليه اجتهاده. کم دې ته د اجتهاد ورسیږي دغه موافق به فیصله کوي. فيقسم ماله حينئذ بين الاحياء من ورثته. دغه وخت چې کوم ژوندي ورثه دي سره په هغو به تقسیموي. واختار الزيلعي تفويضه الى الامام قال في الفتح فأي وقت رأى المصلحة، امام چې کوم وقت کې مصلحت ولیدو حكم بموته. قال في النهر وفي الينابيع قيل يفوض الى رأي القاضي ولا تقدير فيه
في ظاهر الرواية كذا في رد المختار. وقيل إنه مقدر بموت أقران بلدي وهو المذهب، أصل مذهب دار حنافه خجي إنه موت أقران كتمر عمر بكار دي. وقيل 90 سنة دي 90 سال في الذخيرة عليه الفتوى. وصد هيلي ناجزي خبري كي تولي باقايا يعني أقول شتلي كريم ده غشان خبر ده. وتعتد زوجة المفقود بعد مضي 4 سنين عند مالك. عدت بتیری زوجه د مفقود پس تاغه نه چې څلو کرونه تیر شي د امام مالک رحم الله مسلک دی او د مذهب د امام شافعي رحم الله دی قدیم پاتې شو د میراث ولا مسله نه کی امام مالک سره موږ سره ملګری دی مولوی صاحب میراث ولا مسله کې ټول دا وایي چې ترڅو نه به کالو مر نه جوړ شي هغه میراث نه تقسیمو. واما الميراث فمذهبها فمذهبها دي هما دي فمذهبهما داغو دوړو مذهب چې دی كمذهبنا في التقدير ب90 سنة هم دغشان رجوع کول الى رأي الحاكم تا حاكم چې څه فیصله وکړه بس هغه شان بي هغه داوي. وعند احمد و امام احمد بن حنبل رحمه الله فرمایي ومن بدی کس ته ګورو چې دا کوم څنګه حالت کې اورک شوی دی کله سي صورت کې اورک شوی او ځای کې هلاکت غالب وو بس بیا هم دا شان د میراث تقسیمولو په سلام وشي یې څه بیوري کنه او کله سي حالت کې اورک شوی وو چلتا د مرګ خطر غالب نه و نو ډایرکټ به د میراث تقسیمېدو ولا فیصله نه کو. مثالونه وی ګورئ إن كان يغلب على حاله الهلاك كمن فقد في الصفين دو صفين اللي كان يعني دشمن او دشمن سبونه برابر په دې کې ورکشو هو اسمر بي او في مركب يا كشتي قد انك سلامات شول او ورکشو بكي دلته غالب مرګ دی او خرج لحاجه قريبه نزدي حاجه لو فلم يرجع فهذا دی کې حکم دار څنګه چې د مالکی یو مسلک دی دغه متعلق مخکې خزي نکاح ختمول متعلق مسلک دی 4 کلونه. وفهذا بعد 4 سنين يقسم ماله ويعتد زوجته بخلاف ما اذا لم يغلب چې غالب نه مرګي لکه مسافر د تجارت د پاره تللی یا سیاحت د پاره دلته وسکو دلته وسوي چې قاضي راي ته به سپارو کا شروع کې ما ویلو نو وکال اسم څه ویلو کړه. بهرحال امام احمد بن حنبل رحمه الله راي دا شو کچري بدسي واقعي کې مړی او رکی چلتا مرګ غالبي 4 کالو کې به قصه ختمو مال به تقسیمو او کمر غالب نه نو برای د قاضي تفریدو فانه يفوض الى راي الحاكم في روايه وفي اخرى ب90 خدا خبرم سیده کنه دا خوشتره من مولده د مولد نه واخلص او 90 کال چې تیر شي مطلب کاتیا کال وو لس کال تیر شو قصه ختم شي. قال القسطنطيني لو افتى بقول مالك قاضي يوم مفتي فتور کی بقول مالك رحمه الله في موضع الضرورت کې ولا باس به على ما اظن اذنوس هلينا زي شروع کی ګورئ انا هلينا زي خبر وصل لنا ده شروع خبر هغه مفهوم دا مفهوم چې غولي کله دي. الاعصار بالصداق يوجب التخير اذا لم يدخل بها. یوسره مریض غریب دی غریب نو به دا دوه قسمه یو دا چې مہر خزیده نه چې ورکولې دا غریب دی او دویم دا مہر ورکړې نفقه نشي ورکو. یو تا اعصار بالصداق وي او بل تا اعصار بالنفقه وي. زمونږ د احناف مسلک دواړو کې دا دی خاون که غریب په صداق مانی شي او که په نفقه مانی شي تفریقه به قاضي نه راولي. خزي ته به وایي د سر لراله قرضونه هر سره اخلا بس به د پس قرض حسابيږي دنه به قرض علي پیسې اخلي. الاعصار بالصداق يوجب التخير تخير واجبي اذا لم يدخل بها وبه قال الشافعي ومالك.
امام صاحب څه وایي هو غریم من الغرماء هو دی که هي دی نو دا به غریمي قرض خوا وایي غریم چاته وایي قرض خوا ته وایي که نه دلته څنګه وایي چې هو غنیم من الغرماء دا ښځه به غریمه نه وي دا ښځه به یو قرض خوایي مطلب د هغې به په ده باندې د صداق قرض پاتې شي خلم نه ده لا يفرق بينهما دواړو منځ به تفریقه نه راوستی شي واما الاعصار بالنفقه او که نفقې نه شوه نو دې کې اوس د دواړو امامانو سره امام مالک امام شفیع صاحب سره امام احمد رحمه الله هم مرګره دي چې تفریقه به راولو واما الاعصار بالنفقه فقال مالك والشافعي رحمه الله واحمد يفرق بينهما تفریقه به راځي امام صاحب دلته موینا نه به راولو 494 طريق تطليق زوجة المفقود أو الغائب الذي تعذر الإرسال إليه أو أرسل إليه فتعاند تاسو برو غوري اوس د زوجي مفقود بیان کوي چې هغه د موت او د حیات پته نه لګي ورسره داغه بیانم کوي چې هغه غایب وي اگر چې ژوندې له پته لګي خو راځي نه یا خو ته تلیګل نشي معلومات تی وږي یو تلیګل شي خو عینات کوي راځي نه تاسو ما ته لګ متوجه شي دا خبره مخکې من قدرت کې کړم ده دا مالکی او مسلک دا کوم چې هیله ناجزه کې ذکر شوی دی یعنی نن سبا چې کوم دا زمونږ متأخرینو فتوا ده به دا ښځه به قاضي صاحب ته لاړه شي او دوه شیونه به ثابت کړي یو دا چې ما زه د هغه په نکاح کې هم او تر اوسه یم نکاح یې راسه شوې ده او تر اوسه نکاح ده په دې کې شهادت به تسامم کافي دی ګواهان براولي دویم به داس دعوه وکړي او ګواهانو سره به ثابته کړي چې هغه سرک دی او هغه زما غایب دی او خاوند دی او ورک دی نفقې راته نه ده پریښي او نه په نفقه څوک وکیل جوړ کړی او نه ما ساقطه کړې ده نفقه په دې به ورته قاضي باقاعده قسم ورکړي نو قسم به هم ورته وکړي چې هېڅ هم نه دی شوي بس بیا ورته قاضي وایي زه لاړه شه ته هم ګوره موږ به هم ګورو نو قاضي به خپل ممکن کوشش کوي تلاش به کوي هغې نه پس 4 کاله پس به بیا راشي بیا به هم دقه شان وایي چې تر اوسه پیسې ښځه یم او تر اوسه پورې پیدا نه شو همدا خبرې وایي چې ما ته نفقه نه ده پرېښې وغیره وغیره نو بیا به قاضي تفریقه راولي خپله به د هغه نایب جوړ شي نکاح به ختمه کړي یا به ښځې ته وایي ځان له طلاق ورکړې ورېږه ورسېدلی په دې او چې کله دا طلاق ځان له ورکړي بس مخکې 4 میاشتې او 10 ورځې به تېرې شي لکه دا موت حساب شو خیال هم دی که نه دی نه لږ شه اچھا جی دا به د نکاح به قاضي ختمه کړي او داسې به حساب چې لکه چې مړ شو 4 میاشتې او 10 ورځې به تېرې کړي هغې نه پس بیا که چا سره نکاح کوي کولی شي بیا دا مسله ده چې کله دویم خاوند اولنی خاوند دوباره رالی بیا به څه کوو نو حکم یې دا دی ښځه به د اول خاوند بغیر د نکاح نه تجدید نکاح ته ضرورت نشته عدت به هم واجب وي که اول خاوند ورسره نږدې شوی دویم خاوند ورسره نږدې شوی او خلوت یې کړی یا جمع کړي نو پوره مهر به هم لازم شي عدت به د اول خاوند په کور کې تېروي هغه به ورته عدت دوران کې نه ورنږدې کېږي بل چا عدت تېروي که بچي ته پیدا شوي
نو دا بچی که دا دویم خاون دا اول خاون لا نو راغلی دویم خاون نه پیدا شوی دی یا اول خاون رالی و عدت په دوران کې کوم بچی پیدا شو دا به دویم خاونی دا قسم کړی وی کنه او کچری قاضی نو موجود حاکم یا موجودو شریعت موافق فیصله نه کولی دا کار پنجایت هم کولی شي غیر پر خپل شرایط دي کم از کم 3 کسان بی او 3 وړ بعادلانی یو عالم به بکیوي شغه بدی قصو باندې پویږي یا د عالم سره رابطي چې د کم د مفقود ولا مسائل دي دا بدی پوي کوي او څلورم اتفاق رائے سره فیصله وشي دا هدايه کوم دي چې کله حکم 2-3 جوړ شي زید جوړ شي نو اتفاق به لازمی دی پشان د وکلاو او ته وګورئ طريق تطليق زوجة المفقود طلاق ورکول څه طریقه وي یا هغه غائب الذي تعذر الارسال اليه چغتا څلېګل خبر لېګل خبر ته معلومات ته کول دا متعذر وي او ارسل الیه عادت څلېګل دي څوک لېګل خو فتعانه ده عنایت کوي لعدم النفقه نوس نفقه نشته مجبوری د قصه ختمو فإن زوجة تثبت بشهادتين كم شيء بثابتي وورا نمبر 1 ان فلانا زوجها پلانی د سره نکاح کړي و دویم وغاب عنها دریم ولم يترك لها نفقه سلورم ولا وكيلا بها پنځم ولا اسقطتها عنه ما ساقط کړي نه دا نفقه عنه دا غنه یا ولا اسقطها هم سيده اسقطتها دغه ساقط کړي نه د نفقه عنه دا غره وتحلف قسم بمتوركل شيء على ذلك فيقول الحاكم حاكم بو يخيرك فسخت النكاح يبو طلقتك منه اگر طرف میں طلاق درکو یا با امر هم هذه كذتو کی بذلك نکاح فسخ کا طلاق دان تورکا ثم يحكم به بدی معنی فیصله وکي چې بس نکاح ختم شو وهذا بعد التلوم بنحو شهر دا کار وکړي کله چې د خزي وخت تر کړي انتظار یې کړي تلوم معنا تلبس توقف انتظار یومش یا به اجتهاد دی قاضي یومش انتظار کړي خزم وای قاضي یا خپل اجتهاد سره وګوري څومره ټیم متوار کما هغه نه پس په نکاح ختمي ښه نو ویلو کنه څلور کاله به اند المالکیه فورا او متراخيه یا فورا یا متاخرا وی لکه حنابلو دا رائے ده تاسو لږ برو ګورئ دا څلور کاله والا مسله د ملیسیب کله چې د خزي ته نفقه ملاويږي او دا پزان معنی د زنا نه یریږي کزان معنی د زنا ویره وا چې زنا برانه وشي به یو کال له څلور کال نه دي او که نفقه نه ملاوي د مجبوري وا نه به یو مېشته کم اس کم پوه شئ څه ختم کی زوجة المفقود إن تزوجت وجاء زوجها الأول رالي يبطل العقد عقد الثاني بباطل شيء وهي للأول وإن كان الثاني وطئها فعليه مهر المثل بيبسي الشريك وتعتد من الثاني ثم ترد إلى الأول والتبع بسكرش كذا في المبسوط لشمس الأئمة وما في الهندية خلاف ذلك فهو ضعيف يعني بچی دي خبر دویم خاون ودا خبر ضعیفه ده خجی زوجة المجنون سره بڅکو تاسو لږ متوجي شئ مری سب اغلی ونه چاول نه لیونه او خزه ته پته نه و نکاح کړی دا دي کې د نور امامانو سره زمنګ د احناف یعنی امام محمد رحم الله دا رائے ده چې لیونه خپل شرایط ولا بیانې دا به موجود وي د سنی لیونی سره قاضي نکاح فسخ کولای شي خځه وغواړي پوه شولې او که مخکې نو ته پته و به نکاح کړي یې نکاح کړي و پته وته نو ورسته د رضامندۍ اختیار کړي ده
او دغه شان وته معنی باقاعده زړه قدرت ور کړی دی دې صورتونو کې به نکاح نشي ختموله بهرحال امام محمد رحم الله وی قاضي بدلیونی نکاح فسخ کوي دا غلیونه دی چې اول نه خزي د پته نه وجدا لیونه دی خزي د رضامندیا اظهار نه دی کړی دا سلیونتوب دی چې هغه کې خزي د خطر ده د مرګ یا د عضو د تلف کېدو یې ردتي دې صورتونو کې نکاح فسخ کولای شي زوجة المجنون اذا كانت لا تطيق المقام معه خون سره ټیم نشي ترولای فلا خيار الفسخ كالعنة لك عينين سنشي عند محمد رحمه الله في كتاب الآثار لمحمد في باب الرجل يتزوج وبه يعب وصوي إن كان الجنون حادثا دا چې کله نه ویره پیدا شي او که قدیم جنون وي یا داسې یو مرض وي لا یرجى برؤه چې د هغې د سټ کېدو امید نه وي لکه جب کالجب لکه مجبوب وي نو فلها الخيار إن شاءت رضيت وإن شاءت رفعت الأمر إلى الحاكم حاكم بتسوقي حتى يفرق بينهما كذا في المزمرات وفي الهندية منكوحة ارتدت والعياذ بالله تاسو اکبر وګورئ اوس د مرتد حکم بیانوي میا صاحب یو زنانه د مرتد شوله نو تاسو په تر ارتداد په صورت کې نکاح ختميږي نو که څه بل وجنه مرتد شوی د خپل ټیک د نکاح به ختم شي خو که بدیل سوچ معنی مرتد شوی ده چې د نکاح می ختم شي خاون نو فارغ شمه واپس په ایمان راوړم د دوه رای دی ورای دار سره نکاح ختميږي نو د مرای دار چې نکاح ختميږي خو جبرن به ول دوباره ور سره نکاح وکړو ټیم به تور کو اسلامي راوړو واپس به ول نکاح کو ور سره کوم مقصود دی هغه وته نور حاصله مونږ ویلي کنه څوک چې دا ټیم نمخ کې من څنګه من استعجل شيئا قبل اوانه وقع بحرمانه ویلو کنه منكوحة ارتدت والعياذ بالله حكيان ابي النصر وابي القاسم الصغار روايت دي صفار دي كصغار دي صفار سوي ذات والا انهما قال لا يقع الفرقة بينهما ورا حتى لا تصل الى مقصودها تردي چې خزه ونه رسیږي خپل مقصود ته تردي چې ونه رسیږي خپل مقصود ته کلا ان كان مقصودها الفرقة کله چې مقصود فرقته وفي الروايات ظاهر كراغلي وفي روايتي ظاهرتي ورسشتا كالظاهر دي أو كان وفي الروايات الظاهرة يقع الفرقة وتحبس المرأة حتى تسلم إسلام راولي بيبسكو ويجدد النكاح صدا لهذا الباب تجديد نکاح به وشي دې لپاره چې به د ښځه باندې د دروازه بند شي ته ولې دې لپاره مرتد کېږي چې نکاح ختم شي حضرت پوهېږي که نه وعلى القول الاول اول قول له چې نکاح نه ختمېږي په دې معنی فتوا ورکړې بعضې مشایخو د سمرقند ولې ورکړې ده حسما بپسې لانثبات نیتها کسی لیکلی دی خو لاحتیالها ټیک دی ښه څنګه فتح القدیر حواله ورکړی دا الته چې موږ وکتلو نو جلد نمبر 3 کې صفحه نمبر 407 کې له احتیالها ذکر شوی دی حسما لاحتیالها على الخلاص دې لپاره چې موږ بندیز ولګو د دې د هیلې په خلاصې باندې چې کومه هیله کړې ده او هیله کوم اختیار کړې به اکبر الکبائر چې هغه ارتداد دی عوام مشایخ د بخارا فتوا ورکړي بالفرقه جداواله بهر حال راځي یار څنګه نه راولي مسلمان مرتد سره نکاح خو نه کیږي نه ابتداء نه بقان البته فتوی ورکړي د بالفرقه وجبرها على الاسلام دوباره به په اسلام مجبور کړي یو وال النکاح ما زوجها دویم په دې مجبور کړي چې خپل خاون اول سره نکاح وکړي پاتې شول د دې هیره د ختمولو حسم ولأن الحسم يحصل بذلك هم په دې حاصلېږي کنه حسم غبيخي ختميږي د دې هیله تاسو پوه شئ په فتح القدیر باب نکاح للشرک